بسم الله الرحمن الرحيم. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. دغه ځای نه دی؟ او کله چې تاسو طلاق کې زنانه کله چې طلاق کې تاسو زنانه لره په صورت یې هغوی نیټې خپلې سپمنه کوي تاسو هغوی لره نکاح کولو نه خاوندانو خپلو سره ترابو بینهم کله راضي شي دي خپلو کې په معروف بلغنا اجلهن څه مطلب وای دې کې مراد د انقضاء عدت اخر ته رسېدل نه مراد تېرېدل انقضت وای مخکې کې اخر ته رسېدل مراد و دې کې ختمېدل مراد وای دلیل په سیاق الکلامین فدل سیاق الکلامین د افتراق البلوغین مخکې کلام او وروستنی دواړه کلامونه هر یو سیاق دلالت کوي چې دا بلوغین چې دي ځان له ځان دي اول کې بلوغ خیر ته رسېدل دي او وروسته کې بلوغ ختمېدل دي قضا عدت دا څنګه وایي دا ځکه لأن نکاح یعقبه هاهنا ځکه دلته د بلوغ پسې نکاح راغلی دی وروسته بل خاوند سره نکاح دا و عدت نه وروسته عدت نه کې خو بل سره نه کېږي او اول کې رجعت راغلی او رجوع په عدت کې فلا تعضلوهن فلا تمنعوا عزل منع ولا عزل والمنع والتضييق الكول والتمنع ينكحن أزواجهن ويدل تقدير من أن ينكحن أزواجهن نکاح دینا نکاح دینا غیر من دی متعلق ته کلام د تعطو نصا ينكحن متعلق ته او کې خاندان خپل هغه سره رغبت کی او دې لپاره برابر یسهون لهن دې کې ازواج اطلاق په اعتبار د مېول شوی پسې ذکر کوي نو مراد د ازواجونو نه کم کسان چې دوی خوښي بس څوک چې دوی خوښ دوی د برابر په دې کې اشاره دیتا چې نقاط د نکاح په عبارت النساء کې ځکه ينکحن اضافت خل پر استناد خل پر والخطاب للازواج الذين يعطون نساءهم طلقتم النساء دې کې خطاب چاته دی وې دا زړو خاوندان وې تاسو خپل طلاق کې د تیر شي او خاوند سره نکاح کوي زړو خاوندانو ته خطاب کوي تاسو یې منې کوئ د بل خاوند سره نکاح کول يعضلون نساءهم بعد ظلما ولا يتركونهن تزوجن من شئن من الازواج سموا ازواجا باسم ما يقول اليه ان كان پس بیا زوجین ناغي او للاولیاء یا دا خطاب چې مخکې لګیدل خطاب د ازواج او للاولیاء یا رسول خلوان اولیاء او فی عدلهن من کولو دی ترانو کی واپس شروع خاوندانو ته یعنی دغه زنانه د درتل پس نکاح کوي زړو خاوندانو سره د درتل پس نوې نکاح په زړو خاوند سره نوې نکاح نو پس اوقات وارثان منکې چې وخت طلاق کړي اس روستي نه مکو نو دا مونږ سم ازواجن به اعتبار ماکانا ایتا ازواج اطلاق شوی دی اوس کو نه دی عدت تیر دی فرق درو نظرت فی ماقل ابن یسار دا دی دیم توجیه مطابق شان ورود خي ابن یسار بارک راځي شي چې ملکړي و خور خپل چې مراجعات کی اول خاون سره نکاح کی نو اول خاون طلاق کړي و عدت تیر شو بیا غي سره نکاح کول کله زمون کول آیت او للناس تا مخصل لګیدلی ول خطاب الازواج او للاولیاء او للناس
تفسیرونو کې داسې راځي بس اوقات خبره لري یا اثر لګېدلي نو دا دې کې دا ترتیب زده کړه دو تفسیرونو کې هم راځي لنډو کې ترتیب د تفسیرونو زده شي عام خلکو ته خطاب دی عام خلکو ته خطاب څه مطلب دا دی اے لا یوجد فی ما بینکم عزل ستاسو ترمیان کې د عزل دی څوک تاسو کې عزل کوي نو تاسو باندې کوئ ستاسو ترمیان کې د عزل دی لأنه إذا وجد بينهم دي نسبت څه کوي کله دوی درمیان کې موجود دوی پر راځي كانوا في حكم عادلين حكم لما نكون إذا تراضوا بينهم کله چې دوی راځي شي تراضوا کې قوي ضمیر وإذا تراضى الخطاب والنساء دا نوي خاوندان خطاب یا زوړ خاوند هغه خاطب شي او استناد بھی ہے بالمعروف معروف سے مطلب ما يحصل في الدين والمروءة من الشرائع بالمعروف مراد دي شرایط طریقہ بیا هغه شرطونه چې هغه معروفي ان الدین پیژني او رواج د انسانیت مروءت انسانیت غیم دین څه مطلب د دوړو مخالف نه من الشرائع نو د شرطونه مراد دي یا بالمعروف کی مراد دی بمهر المثل والكفى دا دو خبرې مراد دي کا کوي مهر مثل سره کوف کی مهر مثل نه کمی یا کوف کی نه نو بیا خو ورسول پر حق ادراش دی منی کولی شي لأن عند عدم احدهما يعترضوا راس کولی شو منی کولی شي والخطاب في ذلك دارغلی ذلك يود به خطاب الى نبی اسلام خطاب دی هر حد مخاطب کی شي يود به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر هغه چاته چې ایمان لري په الله او تخصیص ته من کان منکم دا اول راغلی وي چې دا واس قامي مواعظ اثر کوي فيهم تدوی کې تنجح کامیابی فيهم ذالکم ترک الضرر اشاره چاته وای دا ترک عزل او ضرار اسکا لكم واطهر دا وای اطهر دیم سره لكم شتا اطهر لكم من ابناس الانصار او اسکا واطهر ابزر واطیب ابزر واطیب معنی ہوتا اسکا ابزر واطیب اطهر واطیب والله يعلم انتم لا تعلمون لا بوي پسو ما في ذلك من الزكاة والطهور الله مذکور في كم زکاة والطهر تاسو بدینه پوي تعلمون یا تعلمون والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة بين دي أي وركي أولاد دبيتا أولاد قلتا وكالا پورا كامل وإذا خو إخبار دي والوالدات يرضين أولادهن إخبار دي نو یا خو إخبار دي مقصود پکې امر دي مقصود پکې امر او اخبار کې شریعت کی کلا مقصود امری یعنی داسې دی کوي صيغه اخبار دا خبر او فی معنی الامر خبر د امر موقت اخبار سره تعبیر د امر نو کی امر کې مراد نو تاکید مقصود دی گویا کې کار حکم اوشو وکا او دیو کو استخبار کې لکه يتربص تشديد معنی الامر هذا الامر یا مقصود امر شو ایجاب مراد دی استحباب مراد دی و عام حالات باندې محمولی عام مین دی مرادی استحباب عام حالات کې عموم الاحوال مرادی دی استحباب او کوم مخصوص حالات کې مرادی دی وجوب دی او مخصوص حالات دی او لا وجه الوجوب امر طریقه الوجوب دی اذا لم يقبل الصبي الا تبع امه ماشوم نالی مگر سینه د مور علی مخاون باندې ورځ تنظیم وکړ دی بل خدم نیولې شي مور نور کوي امور د بار مستحب امر د استحباب چا نالی کنه یا بدی واجب دارنګي یا دا صورت ته چې ورځ نه ملایي د ورځ ملایي کې اجرت دارو یا ملایي خو پلار اجازه د اجرت ورکول استیجار اجرت یو راجس نو دې حالاتو کې د حالات مرادي مخصوص نه یا
امر د ایجاب او یا دې کې مخصوص واردات مراد دي التم امر د ایجاب دی لکه مثلا مطلقات دي ښځه طلاق شو بچې او دغه پاتې شو نو د دې هم د خاوند هم دی سره پې ورکول دي نو خاوند دا که په اجرت ونیسي نفقه او لباس له ورکوي په دې ونیسي بیا د دې اجرت ته وجه نه واجب دي أراد الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة جلد الرضا خاوند به ایجاب والنفقه طلاق نه وي او خو نفقه او کسوه په خاوند دا زوجیت ته وجه فراق نو پس بیا ورپسې چې کوم راځي وارد له هم راغلي نو دا نفقه د رضا مقابله کې چې رضا مقابله کې بیا خو جوب شي یعنی رضا بیا واجب شي چې عقد وکړي حول ایجاب النفقه والكسوه الرضا حولين كاملين وده مفعول به نه دا ظرف دی یعنی فی حولين كاملين کاملین معنی سو تامین نو تمام مراد دی نو دا کاملین داخله ولې دی حولین چې ویل شو دوه کال شو کا وای تاکید دلته ضرورت وکړه تاکید او ضرورت څه کو لانه ما يتسامى في ذکر دي چې خوشي دي شي اوقات دو ویل شي او دو کې اکثر د دوه مراد نو دیو جنا وای پورا فانك تقول تبوي اورکی اقمت عند فلان حولين فلان سر دو کالی سارما حالدار چې دو کالی سار شوی نه اکثر یې سي ولم تستقبلها در پورکړي دي لمن اراد دا حکم لمن اراد يتم الرضا بیان لمن توجه الیه حکم کوم چاته متوجه دي نو دا غي ته هذا الحكم لمن اراد اتمام مطلب دا دی چې څوک اتمام د رضا تک مخکې کټکم کولی شي والحاصل ان الاب يجب عليه رضاء ولده دون لار ونه واجبي په تنظیم کول ماشوم مور نه او پر دا واجب دي چې ولا مرزه ونیسي الا اذا طواتكم برضای خپل طبیعت پر کوي مور ورله په او کارم د چوب دوه دین نه په کارم د چوب مجبور کېږي د نشو ولا يجوز استجار الام ما دامت الزوج استجار بني جائز کل څور کوي بلا اجرت ټیکا سو پر اجازه د نکاح کړه او یا په عدت کړه اجرت نشه واسطه عدت نه پس بیا واسطه شو ادا من زوجه